او کم څوک چې برمې لري هغه دې بیا درته وایم چې د خپل همسایګانو د خپلو کسانو د خپلو خلکو ته اوبه ورکوئ چې کم څوک درس یو مسکین او فقیر درس یو بیا اودس او بیا غسل انسان درته وایي چې څه اوبه راکړه یا د څښلو دپاره څوک درسي چې اوبه راکړه باید په دې کې اوبه منع نه کړي. او یو مسلمان ته د اوبو ورکولو غټه فایده دا ده او غټ فضیلت یې دا دی چې کم څوک په یو مسلمان ورور باندې صرف د الله جل جلاله د رضا دپاره اوبه وڅښي او یا د خپلې برمې څخه و خپل همسایه ورور ته د یو پی په قدر اوبه ورکړي، یعنی چې په برمه و اوبو کې بخل نه وکړي، نو دغه مسلمان به د قیامت په ورځ د ده سپارش کوي چې کوم چاته د اوبه ورکړي دي په ورځ د قیامت به د ده سپارش کوي، که څوم د جهنمي سپارش به کوي چې ته هغه څوک چې تا ماته اوبه راکړلې او دا بل څه چې جنتي هغه به جنت ته د ځان سره بیایي د دغه اوبو په وجه باندې. لکه تر دې پورې په یو روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام پر یو موقع باندې وفرمایل چې په ورځ د قیامت به یو جنتي انسان و جهنميانو ته خپل سر ورپورته کړي. دا جنت چې دی دا پر جهنم باندې پورته دی، بالا دی، دغه جنتي به د سر ورپورته کړي، نو یو جهنمي به دی وویني اواز به ورته وکړي چې یا فلانو هل تعرفني، ای فلانکیه ته ما پېژنې؟ نو هغه جنتي به ورته ووایي چې یا قسم په خدا که زه تا پېژنم ته څوک یې؟ نو هغه جهنمي به وده ته ووایي، دا جنتي ته به ووایي چې زه هغه فلانی سړی یم چې ته یو ورځ پر ما باندې تېرېدې یا فرضه که زما برمه وه نو تا د ما څخه د څښلو دپاره د غسل دپاره د اوداسه دپاره اوبه وغوښتلې، نو ما و تا ته هغه اوبه درکړلې د الله د رضا دپاره ما تا ته درکړلې، نو لحاظه زه هغه سړی یم اوس یې وپېژندلم. د جهنم څخه به دا ورته ووایي. نو جنتي به ورته وخندي، هغه ورته اوس مو پېژندله صحیح خبره ده. نو هغه جهنمي به ورته ووایي فاشفع لي بها عند ربك فشفعني فيه، چې ای جنتي انسانه نو اوس خو د هغه اوبو په عوض کې ستا و رب ته زما سپارش وکړه چې الله تعالی ما جنت ته بوځي، په ډېر سخت عذاب کې یم، زه خو په دنیا کې ډېر سخت ګناهګاره وم، ته خو الله تعالی ته خواست وکړي چې الله تعالی ما و جنت ته بوځي تا سره. نو هغه جنتي انسان به هم الله تعالی ته سوال وکړي چې ای زما پروردګاره ما پر جهنميانو باندې یو نظر واچوي، دوی د مې سر ورپورته کوي، نو په دې کې ماته یو چا اواز وکړي او دا یې راته وویل چې آیا ته ما پېژنې؟ ما ورته ویل یا زه خو دې والله که پېژنم څوک یې؟ ول ده راته وویل زه هغه انسان یم چې ما و تا ته خاص د خدای د رضا دپاره د اوداسه و د غسل و د کپړو د پرېوللو دپاره چې ما و تا ته اوبه درکړلې، ما چې ستا کور دغه پیپ درکړې د خدای د رضا دپاره، زه هغه انسان یم. نو وایي ما وپېژندې یا ربه دا هغه سړی دی د ما سره په دنیا کې دا احسان کړی دی، نو لحاظه ای زما ربه زه و تا ته د ده په باره کې سپارش کوم، خدای پاکه دا زما سپارش د ده په باره کې ته قبول کړه، دی د جهنم سره وباسه و جنت یې را داخل کړه. فیأمر به فیخرجوا من النار. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې نو به الله جل جلاله د دې جهنمي انسان په باره کې د رایستلو حکم وکړي، ملایکو ته به ووایي دا وباسه، نو بیا به دی د جهنم څخه راوباسي او جنت ته به داخل کړي، دا د دې اوبو په وجه باندې. ولهذا چې کوشش مې کېږي مسکینان فقیران تر ماړه نسه پورې مړوي او یتیمان و کونډې تر خپل وسه پورې نازوي، او کم څوک چې برمې لري هغه دې بیا درته وایم چې د خپلو همسایګانو د خپلو کسانو د خپلو خلکو ته اوبه ورکوئ، چې کم څوک درس یو مسکین و فقیر درس یو بیا اودس او بیا غسل انسان درته وایي چې څه اوبه راکړه یا د څښلو دپاره څوک درسي چې اوبه راکړه، باید په دې کې اوبه منع نه کړي.